اللہ رب العالمین فرمائی من کان فی هذه الاعمى فهو فی الاخرة اعمى واضل سبیلا چې سو په دې دنیا کې د الله رب العالمین احکامات او د شریعت په فیصلو باندې ځان نانګار کی او د ځان نه داسې کس جوړ کی چې د شریعت مسله او فیصله اډوخکاری نه نو الله فرمای فهو فی الاخرة اعمى دیبا په آخرت کې عمرندی واضل سبیلا او الله فرمای دیبا د لارې نه بټکاوی د تبلار نه معلومیږي د دې وجنه بعضو روایتو کې راغلي دي دغه نافرمان خلق چې په دنیا کې د گمراهۍ لار اختیار کړي دا د دیندارۍ او د شریعت په لار ځان نانګار کړي د دوی حشر چې کلا په حالت د نابیناوالي کې وشي چې دی وړوندې نو دا حشر میدان ته لار به ورته نه معلومیږي نو فرشتي به په وخلو باندې حشر میدان ته بوزي اوس دی په دې سترګو باندې نابینا دی وړوندې دا اثر د څه شي دی د په دنیا کې د الله رب العالمین په حکم ځان لون کړو د دې وجنه الله رب العالمین فرمایي بعضی بندگان دا الله رب العالمین د دیننا دا الله د ذکرنا دا الله رب العالمین د یادنا اعراض کوي من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا الله فرمایي زما د ذکرنا زما د قراننا زما د دیننا د شریعت د قانوننا چې څوک اعراض کوي الله فرمایي معیشت جن تیرول به د تنګي الله به ورله دا جن تنګو ګرځي د دنیا زندگی به تنګي د قبر او د برزخ زندگی به تنګي او د آخرت زندگی به تنګي ابد مشقتی الله فرمایي ونحشره یوم القیامت اعمى پورز د قیامت چې موږ د حشر کو پسترګو بړوندي حالانکه په دنیا کې د دسترګو نظر ټیک دی خو چې کله د حشر میدان ته د تلو مقراشي د قیامت ورځ قائم شي الله فرمایي د حشر بکیږي په داسې حال کې چې پسترګو اوس دا اثر د سری دغه نافرمانی دی دغه اعراض د چې د الله رب العالمین د دین نه کړی دی دی با الله رب العالمین توای ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا یا الله پاکا دا زجلوند ولې را پاسولم زما دا حشر لوند ولې کې زما غسترګي وی زما په نظر لګیدا الله رب العالمین بو ته فرمایي كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى دق شانت زما آیاتونه تا تراغلیو د قران او د سنت مسلې تا ته بیان شوی وي هوتا پاغه باندې ځان لون کړه او تاغه ایری کړه نن رستم هیر کړي شوی څنګه چې تا پاغه ځان ننګار کتا تاغه نخ کاری دی هغه د سترګو نظر د الله رب العالمین ختم کړي دی اوس دا اثر د سشي دی دا زدق اعراض لی دا الله په شریعت باندې ځان ننګار کول دی دا الله قانون ته نکتل دا غیر لحاظ نکول اون دغه وجلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې تاسو حشر بکیږي په درې قسمه باندې درې قسمه او درې طریقو سره تاسو حشر کیږي جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل رکبانا ومشاتا وعلى وجوههم دچا حشر چکیږي نو دی په سورلې باندې وی او د حساب کتاب میدان ته رواني دا یو نیک عمل سره دی چې الله رب العالمین ورله د سورلې تنظیم کړی دی او بیا فرمایي و مشاتن او بعض خلک باغی چې هغه خپل خو پیغه روان دي د حشر میدان ته او د حساب او د کتاب میدان ته ځان حاضرای دی په خپل خو پیغه روان دي او فرمای وعلى وجوههم بعض خلق په دخو په زی په سر باندې رواني الټه رواني او د حشر میدان ته به حاضری کوي
دا هغه خلق دي چې دی د الله رب العالمین نافرمانی کوله او په دوی کې قسم قسم رذالتونه او د تکبر مرض پروت متکبرین خلقو نافرمان خلقو چې د دوی حشر کیږي او بیا د حساب او د کتاب میدان ته روان دي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي په خپل سر رواني نو چاته پوسو کو چې سفر د پاره او د تلو د پاره خوخدي نو دی په سر باندې څنګه زی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې کوم الله رب العالمین په خو روان کړي دي هغه الله رب العالمین به په سر باندې روان کی او د حشر میدان ته وځي اوس دا څومره د ذلت او د رسوایی موقوي دا به څومره د تاوان او د افسوس موقعي چې د قبر نه راپاسي او بیا په سر باندې رواني د حشر میدان ته او دا ټول مخلوقات دا حاضر دي او مشاهده کوي الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو حفاظت وکړي نو الله پاک چې دا جن ما او تا ترا کړي دي دا موقع را کړي دا هم دغه د پاره را کړي دا بندا د نیکو اعمالو تو خزان سره راواله د آخرت د تیارې په فکر کې ولګا اسنه چې بیا د حشر په داسې شان او حال باندې کیږي چې هغه د ذلت او د رسوایی